د دې صورت نوم صورت بقره ده. پدې کې 287 آیاتونه 6241 کلمات دي او 25,500 پدې کې حروف دي. په قرآن مجید کې دا ټولو کې لوی صورت ده. معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ فرمای وای دا سورت بقره د قرآن مجید یو کوهان دی، واګي دي او وی بلندی ده. بل دا ده وی چې د دې هر یو آیات سره اتیا فرشتې به را نازلېدې را کوزېدې به. حضور پاک وی د دې تلاوت کوئ چې څومره د دې تلاوت کیږي نو دومره به درنه شیطان تختی. چې کم کور کې تلاوت کیږي هغه کور نه شیطان تختی. بیا حضور پاکو فرمایل وی سورت یاسین د دې قرآن مجید زړه دی او وی کم سړی چې د الله رضا دپاره سورت یاسین تلاوت کوي نو وی الله به د ده بخښنه کوي او وی مړو ته د خپل سورت یاسین وایي چې کم سړی حالت مرګ کې وي یا مړ شوي وي هغه دپاره ویلی شي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د سورت بقره پیلنی 4 آیاتونه بیا ورپسې آیات کرسی هغې پسې 2 آیاتونه او بیا آخرنی 3 آیاتونه دا ټوټل 10 آیاتونه شو. وی کم سړی چې دا آیاتونه تلاوت کوي نو وی په ده باندې به وی جنونیت نه راځي او وی که چېرته په مجنون باندې چې کم سړی پاگل وي په هغه باندې چوف کوي وی الله تعالی به هغه له شفا ورکوي. او که کور کې دا وی نو شیطان به د کوره تختی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل یو لښکر ولیږلو، یو وړوکی شانتې لښکر و. نو هغه لښکر سردار هغه یو کس جوړ کو چې د کم کس د صورت بقره یاده وه. یو بل صحابي وی زما ډېر شوق راوچت چې زم دا صورت بقره یاده کم، خو بیا اړه کې ویرېدم چې یاره زه به یاده کم هسې نه د صورت بقره به یاده کم خو د دې هغه آیاتونو باندې به عمل ونه کړی شم. یو حضور پاک یو مثال ورکو د دې وی د دې مثال داسې د دې قرآن مثال داسې دی وی چې کم سړی دا وی او وی مشک انبر دی په یو لوښي کې دی وی د هغې نه سر اوچت شوی دی او ټول خلک تی معطر کیږي، خلکو ته تی خوشبو ځي. او وی چې کم سړی دا زده کي او خوری یې نه نو د هغه مثال داسې دی چې کله خو ښایسته مشک انبر دی د سره خو وی ده په هغه سر باندې هغې له کپړه تړلی ده یا یې بند کړي دي چا ته فایده نه رسي. نو د دې قرآن کم کور کې چې قرآن مجید ویلی کېږي د هغې بل برکات ثمراتي او دا صورت بقره او صورت آل عمران چې کم سړی دا تلاوت کوي حضور پاک وی د قیامت په ورځ به وی دی په دې باندې سوری کوي. ابه داسې روزي چې هر سړي باندې به خپله خوله راماتوي. ګرمي به سخته ګرمي به خلک به دومره تنګ شي هغې به وایي یا جنت یا جهنم، خو یا الله بس د دې هم خلاص کړي. نور به دا شانتې نور به نه وي، مونږ خو معمولي نور ته نه شو ټینګېدی. ابه ناشنا نور یې خو تیز نور به وي، سخته ګرمي به وي. نو په دې وخت کې به وی په دې باندې دا سورې کوي. نو صورت بقره صورت آل عمران دې ډېر زیات فضایل دي.